أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. سورة توبہ 61 نمبر آیت 61 نراوار د 66 پوری پدې کې د یو قسم مضمون ذکر کیږي چې منافقین د نبی عليه السلام د راضي کولو لپاره څومره دروغ قسمونه خوړل او ایمان نه لرل او د ایمان اظهار به کا باغی به قسمونه خوړل. دویم د نبی عليه السلام خلاف بدوی ګستاخ خبرې کولې او د ګستاخانه خبرو په منځ کې به کچا وویل چې دا خبرې تاسو کوی کړه د الله پیغمبر ته ورسیږي نو بیا نو دی به ویل دا خبرې نه مېریږي. نبی عليه السلام چې دی په شان د غوږ دی نعوذ بالله ارچا خبره اوري نو ولته قسمونه به وته خو زامت اخلاص نو دغه مضمون چې کوم دی د 66 پورې به د منافقین د دروغ د ایمان اظهار او هغه باندې قسمونه خوړل نبی عليه السلام د تکلیف ورکول هغه ته اوزون د غوږ لفظ استعمالول او په نبی عليه السلام باندې بیزه اعتراضونه او د هغه جوابونه به ذکر کیږي. دا مضمون ټول د منافقین متعلق دی. په دې اولنۍ آیت کې الله تعالی وایي چې ومنهم الذين او بعض د منافقین او هغه کسان دي یؤذون النبي چې تکلیف ورکوي نبی عليه السلام یؤذون اذا چې کومه ده د دخولي تکلیف اذا دخولي تکلیف ته ویل کیږي نو داخله نبی عليه السلام د دخولي تکلیف رسېږي دخولي باندې خوشي الفاظ استعمالي خرابي خبرې کوي چې ذهني تور انسان طبعا بدی غني خینه غړي دخولي تکلیف نبی عليه السلام ته ور کوي ويقولون هو اذن او دی وایي چې نبی عليه السلام غوږ دی دا خبر به دوی کله کوله نو تفسیر عثماني معرفت القرآن لیکلی دی چې دا خبره به هغه ټیم کې کوله چې نبی عليه السلام به خلاف به باس کا ګستاخانه انداز باندې به خبرې کولې خپل منځونو کې بلګیاو نو به خپل ملګرو کې به چا وول چې د سې ډاډه لګي خبرې کوي او مدینه منوره کې د نبی عليه السلام ریاست جوړ شوی دی کله خبرې نبی عليه السلام ته ورسیږي نو تاسو بارک به څه فکر لري نو دی به خپل ملګرو ته ویل چې هو اذن دا غوږ دی څه مطلب نبی عليه السلام چې دن ارچا خبر اوري څه متوي نو غوي ټیک ټک وخت دک دی هیڅ خبره مسترد کینا نو چې کله موږ مخې ته ورل راته یو چې خبرې دي کړې دي قسمونه به دوه چې موږ دا ډو کړی نه دي زموږ د خبرو په کېسته واوري زموږ د انکارم په کېسته قبول شي چې دا هم ټیک ده د دې مطلب دا و چې نبی عليه السلام دوک کول ګران کار نه دی چې سم متوي نو غي مني لہذا نبی عليه السلام په اسانه دوک کیږي دا مطلب یو او د دې مطلب دا و چې نبی عليه السلام د حقیقت نه خبرېږي چې په ډګه امتیاز سني ولې څومره منسوبیم جوړي نو ویل نعوذ بالله د نبی عليه السلام دومره پیراست فویا علم نشته جگہ دا اندازه ولګي چې سړی غدار دی دوکباز دی چل کې بدې نه پوي د منافقین اندرونی بحثونه و چې الله تعالی د وحی په ذریعہ باندې نبی عليه السلام ته خودل چې دا خلک د خبرې کوي قول تو ورته وای پیغمبر په جواب اذن خیر لكم غوږ د خیر خوایست تاسو یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین دا ایمان لري په الله تعالی باندې الله تعالی په وحی باندې یقین دی و یؤمن للمؤمنین او یقین کوي د مؤمنانو باندې د مؤمنانو مخلص مؤمنانو په خبره باندې یقین دی پاتې شوي تاسو په تاسو باندې یقین نشته خو تاسو د ځکه څه نه وجه دروغجن یې دوکبازي چې لږ غونته کې شرافت او لحاظ د خاطر نه چې نبی عليه السلام رحمت للعالمین دی نو سکاره چې سړی دروغ کې سره هغه دروغ وایي یا قسمونه خوري او ته به د منځ کې ورودانګ چې دا ټولي دروغ دي د سیدي سیدي وویل او د خبرې حقیقت نه لري اصل به د مچره کې څومره سپک شي رسوا بشي نو یو شریف سړی د پاره یو درون سړی د پاره دا مناسب نه چې یو دروغجن خولي ته ورودانګ چې دا دروغ ویل دروغ یې سړي وکړ نو په دغه ترتیب باندې نبی عليه السلام مخامخ چاته نه ویل چې دا خبر د دروغ او دوکه ده داسې به نه ویل بلکې نبی عليه السلام به هرې خبرې ته غوږ کېښودو کومه خبره به چې الله تعالی د وحی سره برابر وه کومه خبره به د مؤمنانو مخلصو مؤمنانو د رای سره برابر و نه خبره به ته واخیستله باقي خبره به مسترد کړه قبول به نه کړه لیکن چاته به ویل نه چې دا خبره ټیک نه ده داسې به نه ویل نو دې منافقینو د هغې نه دا تعبیر وکړه چې نبي علیه السلام هره خبره اوري چې که غلطه انعام وایي ټیک ته که صحیح انعام ټیک ته او له خاموش چې پاتې کېږي د دې خبرې دلیل چې ده ومنله نو د دې مطلب دا و چې نبي علیه السلام دوکه کول آسان کار دی
قرآن د هغې جواب وکړه چې داسې نه ده. دغه تاسو چې ته غوږ وایي دا ستاسو دپاره خیرخواهي لټوي، ستاسو خیرخواهي لټوي، د خلکو د مخې هم شرموي نه، نو په دې وجه مخامخ تاسو بېعزته نه شوئ، مخامخ یې ونه ویل چې دا دروغ دي، دوکه ده. او دغه شان کومه خبره چې د یقین کې نغه واحده او د مؤمنانو مخلصو مؤمنانو خبرې دي، ستاسو په خبرو باندې د الله پیغمبر چرته اعتماد نه کړل نه کوي. نو الله ورته وایي چې اذن خیر لکم، وقت د خیر خواهی ستاسو، یؤمن بالله د یقین کې په الله تعالی باندې. دا خیر لکم ټکی ورسره یو ځای شو چې دغه پیغمبر ستاسو د کفر د منافقت باوجود چې ستاسو نه خبر هم دی، بیا هم ستاسو دومره لحاظ کوي چې د خلکو د مخې هم شرموي نه، بېعزته کوي نه، بیا هم تاسو لحاظ کوي. نه ګویا چې دا خیر لکم خیر خواهی په معنا د شرافت سره دی چې دومره شریف انسان د ستاسو د بېعزته کولو کوشش نه کوي. او بیا یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین کې د منافقینو د وینا تردید دی چې ستاسو په خبره باندې چرته یقین نه دی کړی، دروغجن یې. دا چې کومه خبره مني دا د الله خبره مني چې وحی ده، او د مؤمنانو چې کوم مخلص دي پیژني ملګري دي د هغې په رایګانو باندې د اعتماد کوي. ورحمت للذین، دا رحمت دی د هغه کسانو دپاره آمنو چې ایمان راوړی دی، منکم ستاسو نه، کوم کسان چې مؤمنان دي د هغې دپاره د الله پیغمبر رحمت. والذین یؤذون رسول الله، هغه خلک چې خولې تکلیف ورکوي د الله پیغمبر ته، خوش خبرې کوي او هغه ته رسېږي او هغه پرې خفه کېږي، لهم عذاب علیم، د هغوی دپاره عذاب دی دردناک. نو دې دا تخویب شو د هغه منافقینو دپاره چې نبي علیه السلام خلاف یې مشورې بحثونه کول، او د الله پیغمبر ته نه خبرېږي او چالاکي به وکړو، بیا به د ځان خلاص هغسې په خبره باندې پوهېږي. نو حق او رښتیا او دروغ منځ کې فرق ویل نه شي کولی، ویل چالاکي به وکړو ځان به د خلاص کړو، تاویلات به وکړو چې زموږ داسې مطلب نه و، هغه شان مطلب هم نه و، ځان به د خلاص کړو. الله تعالی وایي په دغه خبرو نه خلاصېږي. دغه خلکو ته چې د الله پیغمبر ته تکلیف ورکوي د خولې، دوی ته بار به عذاب وي دردناک، یعنې الله دې مخکې نه خبر دی، الله تعالی به سزا خامخا ورکوي. قرآن کې دوه قسمه عذابونه ذکر کېږي، یو عذاب عظیمي بل عذاب علیمي. عظیم اکثر د کافرانو دپاره ذکر کېږي کوم چې اورجنل سوچه کافران منافقان نه، او دویم چې کوم دی نو په مؤمنانو کې د ګناه کبیره په باره کې ذکر کېږي عذاب عظیم. د عذاب عظیم د عذاب علیم نه لږ کچی کمی. په دې حواله سره چې جهنم ته به دوی ورغورځېږي ټول، عذاب عظیم والا به هم ورچي او علیم والا به هم ورلیږي. لیکن کم چې علیم دی، علیم دردناک ته وایي چې هغه درد پیدا کوي. عظیم چې کم لوی خو درد پکې نه وي، نو دا علیم صفت د عذاب د منافقینو دی. نو منافقین دپاره به داسې عذاب چې په جهنم په لمبو کې به هم پراته وي، او د دې سره سره به د اډوکو په دې منځ کې هم غوربلیږي، او د اډوکو تکلیف ډېر زیات په نسبت د غوښې باندې. د دې یو لنډ اندازه داسې کېدی شي چې کله ته یو څیز ووښې ژوندی سر څاروی یا انسان بډانګي باندې ووې، نو چې کله د هغې پوست دی ته ووهي نو تکلیف به ورته وي، خو دومره زیات نه. چې کله دې دا پوښتۍ ووهي دا پنډۍ ته ووهي نو دا بېهوشه کېږي، راغورځېږي، پړی خړه وړي، دې نه معلومېږي چې د اډوکې تکلیف ډېر زیات په نسبت د غوښې باندې. نو کافرانو په باقاعده به جهنم کې، او په یو سکند کې به او یا سرمنې بدلیږي، لمبې به سیزي، لمبې به بره اوښتلي، ډېر ګران کار به وي، لیکن دا عذاب به اډوکو ته نه کوزېږي، اډوکو کې به نه وي. او د منافقینو عذاب به اډوکو ته هم کوز شوی، اډوکې به هم وي. دا په دې وجه باندې چې د منافقینو سزا د کافرانو نه زیاته ده، ځکه چې د منافقینو دوه جرمونه دي. یو جرم یې دا ده چې دوی د اسلامي معاشره کې پاتې شوي دي، د اسلام د پوره حالاتو نه پوره خبر دي، لیکن بیا هم ضد کوي. او اصلي کافران چې د اسلام د پوره حقانیت نه خبر نه دي، هغې به سرسري مطالعه به کړي، معلومات به کړي، لیکن دومره باطن ته نه دي رسېدلي څومره چې منافقین د مسلمانانو سره یو ځای اوسېږي، په هر څه باندې پوهېږي. نو دا جرم د دوی زیات شو چې سره د پوهې نه دومره غلط کار کوي. دویمه دا ده چې اصلي کافرانو ضرر کم دی په نسبت د منافقانو باندې. اصلي کافران اسلام ته دومره نقصان نشي رسولی څومره چې داخلي منافقین څومره نقصان کوي. نو د نقصان د زیاتېدلو په وجه باندې، زیاتوالي په وجه باندې هم د منافقینو سزا سخته ده. او بل ځای کې به راشي منافقین به په لاندنۍ کنده کې پراته وي چې د ټولو جهنمیانو یې نظوي په هغې باندې وربهیږي د پاسه، او دوی په هغه ځګین کې د ټولو د بدترینه سزا به د منافقان وي. الله وایي یحلفون بالله، دوی قسمونه خوري په الله تعالی باندې، لکم ستاسو دپاره لیرزوکم چې تاسو راضي کړي، تاسو مطمئن کې چې موږ تاسو خلاف خبرې نه دي کړي، موږ مسلمانان یو، دا چې اسې ویلي دي، نو تاسو د خوشحالولو دپاره دوی قسمونه خوري. دغه شان هغه جنګونه چې کوم جنګونو کې سند اخیستلي په دروغه باندې پاتې شوي دي، نو تاسو راضي کوي چې موږ واقعي یو شرعي عذر لرو، هغه بنیاد باندې پاتې شوي، ګنې موږ به جهاد ته هم تللي وې،
نو بدی خبرو کې لیرزقکم راضی کې تاسو خوشالول د پاره دومره مهنت کوي والله ورسوله احق ان يرزو الله د هغه رسول ډیر لایق او چې دوی راضی کړي وي دی لاره یعنی اصل کې دوی له پکار دا وجدي صحیح مؤمنان وي چې الله یې راضي کړي وي الله تعالی رسول یې راضي کړي وي د الله رسول او الله راضي کیږي په ایمان او اخلاص سره او ایمان او اخلاص په دوی کې درک نه لګي او لہذا دوی په مکمله خطا لاره باندې روان دي ان كانوا مؤمنین کدي مؤمنان وي نو به الله او رسول راضي کړي وي خو الله او رسول کوم سره نشته حکمرانان راضي کوي نو په دې وجه د نفاق مکمل واضح دی الم يعلم ادوی نه پويږي انه یقینا من يحادد الله هغه سوچ مخالفت کوي د الله تعالی د الله تعالی مخالفت دار شرعي احکام مخه دیوال جوړ شي د الله تعالی آسماني کتاب احکام د نه مني د دې مخالفت کوي نو کبه د ټول دین نه انکار یو د ځنی شعبونه انکار په هر صورت باندې شي خدای د الله تعالی مخالفت شو ورسوله رسول د الله تعالی د نبی عليه السلام سنتونه مخالف شي فان له نار جهنم یقینا در پاره به ور د جهنمی خالدن فيها همیشه به بده ور کی قال د نور مړ کیږي نه به انسان د پاره مر راځي نو همیشه به کی ذلك الخزي العظیم دغه شرمندگی لوی ده جهنم په لمبو کې مستقل سوزیدل د لوی ذلت لوی شرمندگی ده يحذر المنافقون يريق منافقان خلق ان تنزل عليهم سوره تنبئهم چې نازل شي دوی په باره کې د منافقینو باره کې نازل شي سورۃ یو سورۃ تنبئهم چې خبر کې د مسلمانانو لره دغه سورۃ بما فی قلوبهم په هغه خبرو باندې چې د منافقینو په زړونو کې دي منافقین پټ پټ به ریدل په خبره باندې چې موږ د پټ کم منسوبي جوړاو د نبی رسول الله او د دین خلاف کم سوایو کم سکو اسنه د باره کې مستقل سورۃ نازل شي نبی رسول الله او دغه صورت په وجه باندې مسلمانان زموږ د پټو کاتونو خبر نشي دا یاره دوی پړونو کې و چاته ویلی نه و لیکن الله تعالی په هر څه باندې خبرو نه دوی د اډونو دا خبره د وحی په ذریعہ باندې نبی علیہ السلام ته نازل کړه نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته وایي قل استهزئوا ورته وایي چې ټوکی کوي ان الله مخرج ما تحذرون یقین الله تعالی راایستون کې د حق خبرو د تاسو به یریږي تاسو یریږي چې زمونږ د ناجایز خبرو کارونه نه به مسلمانان خبر نشي نو بس مسلمانان ته خبر شو او دا پیغام هلته ورسید نو دوی چې کوم ټوکی کوي کوم مسخري کوي هغه مسخرو اعلان په اول سر کې وشه چې ټوکی کوي څه مطلب تاسو له ټوکو د مسخرونه نبی عليه السلام پوره خبر دی هغه الله تعالی وحی کړی دا او که تاسو یریږئ چې مسلمانان خبر نشي نو په حال هغه خبر شو اطلاع ته ملاو شو ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب او کچرته کې ته تاسو وکړه د منافقانو نه چې تاسو د مسلمانانو په باره کې د نبی عليه السلام باره کې د شرعي احکام باره کې دا ګستاخ او بیکاره خبرې ولې کولې نو ليقولن خامخ بدوی وای انا كنا نخوض ونلعب یقینا منګه نخوض د نوتلو په باس کې یو باس کې د نوتلو جدا خبرې به کمرالي ونلعب من لوب کولې یعنی ځانم خوشاله لعب دا لوب ځان خوشاله ورته ویل کیږي نو من لوب ځان خوشاله اس ټوقم کولې غب شپم لگاو دا مطلب شو د ځینې علماء رائے دا ده چې کله تبوک ته مسلمانان جنگ ته روان شو بدی کې ځینې منافقین هم شاملو او دغه منافقین کم چې کمزوري مسلمانانو تجربه لګه کم و هغه ته ویل چې ګوره دا کله چې سخت جنگونه راشي خطرناک جنگونه نو موږ چې کوم لوی علماء دغه کورونو کې کینی او موږ به سختو کې د ګرمو کې روان یو اسانه کې هغه په ګرانه کې موږ یو داسن چللې دا څه پکې ونه چې هغه پاتې شي په کورونو کې او مسلمانانو کې مجاهدینو کې لیکن دوی اسی و ډرامه بازی جوړول چې کم ځان ته لوی لوی خلک وای قرآن او حدیث باندې ډېر پوهیږي عالمان دي نو بس سخت جنگونو کې هغه سن اخلي او پاکستان جنگونو کې اخلي او سخت جنگونو کې به یوازې روانو نو د خوراک په سيزونو کې بل دوی مخکي او بس سخت کارونو کې بل موږ مخکي نو دا وینا چې کومدان د الله تعالی د وحي په ذریعہ نبی عليه السلام ته خودله د دوی نه تاسو چې تاسو دا خبري ولي کولې نو دوی ویل چې انما كنا نخوض ونلعب من اسی غب شپ لگاو ټوکم کولی نو پسې دا بل آیات نازل شو دا آیات دا بل نازل شو چې اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون
آیا د الله تعالی پورې او د الله تعالی په آیاتونو پورې د الله تعالی پیغمبر پورې تاسو ټوکی کولی؟ مطلب دا دی چې د دین لوی لوی رهبران د دین بنیادی خلک چې کوم دی د هغې سپکاوی ملنډ کول دا دومره لوی جرم ده چې ګویا په الله تعالی پورې ملنډې کړي، ګویا په رسول پورې ملنډې کړي دي، د الله تعالی په آیاتونو پورې ملنډې کړي دي. لہذا په دې جرم کې قطعا بری نه دي. مطلب دا ده چې دا عذر د قبلولو نه دی، دا خلک چې کوم دي مسلمانۍ نه بهر شوي دي. دې باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک هم دی چې کله من وحن عالما چا چې د یو عالم سپکاوی وکړو او دغه عالم سره خپل ذاتی څه کورنۍ څه حساب کتاب نه و، بلکې دغه د علمیت د وجه نه دغه سره دښمني کوله بدې شو او دغه سپکاوی به وکړو، نبی علیه السلام فرمایي فقط کفاره به دې کار سره سړی کافر شو، د اسلام نه بهر شو. البته په دلایلو باندې د چا خلاف دلایل باندې کول، کوم مساله چې کوم د په ادب او په احترام سره چا سره بحث کول په مسله باندې دي کې صعب نه وي، لیکن د علمیت د وجه نه د چا ګستاخی کول سپکاوی کول دا ټیک کار نه دی. الله تعالی وی لا تعتذروا عذرنا ما کوي چیرې من غب شپ لګاو ځانم خوشاله او اصل لارم لنډوله نو تاسو عذرنا ما پېښ کوي. قد کفرتم یقینا تاسو کافران شوي بعد ایمانکم رسد ایمانون تاسو نه تاسو چې کوم د ایمان اظهار کړی وړاندې د دې رسولو ویناګانو نه پته لګی چې تاسو مؤمنان وینه، اگر چې هغه ټیم کې تاسو مسلمانان ویل خپل ورونه ته ویلو اوس تاسو د الله تعالی د آیاتونو او رسول پورې خبرې کوي، نو لہذا تاسو د ایمان کله عدم وګرځیدو اوس تاسو سوچ کافران تصور شوي او چې کله سوچ کافران تصور شوي نو دارالاسلام کې تاسو ته امن حاصل نه لري، زګین نه به تاسو ځای بیا یا به تاسو وجره کیږي. الله و ان نعفو عن طائفه منکم کمن معافیو کو یو ډالې ته تاسو نه تاسو کې ځینې خلک داسې چې دغه کارونه کړي دي لیکن به ایمان راوړی دی موږ معاف نعذب بعذاب ورکو طائفه یو بل ډالې ته چې هغه ایمان نه راوړی بانهم كانوا مجرمين بدی ول چې هغه مجرمان دي او جرم باندې مړ شو توبه ونه استلا. نو مطلب دا چې بدی منافقینو کې چې کوم توبه وستري الله تعالی قبلې معاف کوي، خو چې کوم ونه استري الله تعالی به خامخا سزا ور کوي.